أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين خبر روانه وا احد کے صحابہ کرام تا زخم ورسید الله ترغیب ورکاو تسلی ورکولا د جهاد د مشروعیت علتونه ذکر کول تشجیع ورکولا په قتال باندې اثبات د رسالت کاو او دا خبره هم ذکر کولا چې امیر باندې تاسو با ډډنۍ وهلی چې دا امیر سی وی جزب یم کده نو نزبانیم داسی یو تن پورې ځان متړی رستو ورپسې بیا تشجیع په قتال باندې پیش کړي او تعلیم د دعا به هم پیش کړي او اول کې دفع د وهم کوي که یو سړی دا وایي چې زه د دین نه واغوښتم دین ته به نقصان ورسي الله ته به نقصان ورسي نو الله د هغې دفع کوي چې دا خبره نه کیږي دویمه دفع د وهم په دې باندې کوي چې هیڅ یو نفس هغه د الله د حکم نه بغیر مړ کېدی نشي څه چې کیږي په دنیا کې نو دا الله په حکم باندې کیږي که دنیا ته څوک راځي که د دنیا نزدي د چا اختیار نشتی چې هغه دی په خپل اختیار باندې راشي یا په خپل اختیار دی لاړ شي دا نه کیږي چې دی وایي زه د زر مړ شوی زه په دې پلان کې ورځ باندې پلان کې ټیم باندې دی مړ شوی دا خو د الله کار دی یا یو سړی ځان بچ کول غواړي کومه نیټه چې راغله نو هغه نیټې کې دی وایي چې زه دې مړ نه شوی دا د چا اختیار نشتی که هغه پیغمبر دی نو د هغه هم اختیار نشتی که هغه بل دی نو د هغه هم اختیار نشتی اختیارات د الله دی د هیڅ چا دا اختیار نشتی چې هغه دی د الله د حکم نه بغیر مړ شي یا حکم د الله راشي ناغې نه د ځان بچ کی داسې نه کیږي وما محمد الا رسول او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر دا الله رسول دی مطلب دی الہ نه دی دی په خدای توب کې دا الله سره شریک نه دی الوهیت کې دی الله سره شریک نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې او فرمایل عبد دی مخکې وی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا که تاسو په شک کې د هغه نه چې نازل کړل موږ په خپل بنده باندې نور زینو کې بنده تذکرہ کولا رستو برازی سبحان الذي اسرا بعبده
پاکی د هغه ذات د پاره دا چې بوی د خپل بنده د خپل د شپې په یوه حصه کې خپل بندې بوتو د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته وما محمد الا رسول نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتې او د هغه د الوهیت نفي کوي داغه نه د الله سره د شریک والی نفي کوي الله سره شریک نه ده وما محمد الا رسول نه ده محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول ده قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دي دنه مخکیم ګڼ رسولان راغلی او تلی تذکرہ څه شی وا څومره انبیاء علیهم السلام چې دی راغلی نو تلی ما سوا د عیسی علیه السلام نه عیسی علیہ السلام دے ناغا ژوند دے اللہ رب العزت دلته کې موي دې صورت کې وایي ورپسې صورت بنی اسرائیل کې وایي دانګه مخکې تیر شیو اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی رست برازی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه یقینا بر رفعه الله الی دی یقینی طور باندې هغه وجل نه ده بلکې الله هغه خېجول له برا اسمانونو کې ده او یو وخت راځي باندې راکوزیږي با ينزل فیکم عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام بتاوس کې راکوزیږي الله ته معلومه ده کله راکوزي نو قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دي دنه مخکې ګڼ رسولان افایم ما ته آیا کده مرشي په خپل مرګ باندې د لپاره خپل یو نیټه مقرر ده نو دغه نیټه چې دا نو دا د خپل مرګ دا او قتل یا قتل کړي شي نو هم په دغه نیټه بمریخه زموږ کتابونو کې وایي المقتول میت بیاجره کم چې مقتول له نو دا مړ له کته ته شهید وې هر څه شي وته وې ٹھیک دا شهید وې لیکن د دنیا په لحاظ سره مړ له نور کتابونو تم دا وې الشهید میت شهید مړ له ولې دنیا جو نه ختم شو د جنازه په کولې کیږي د کفن ولا ور کولې کیږي او د دفن کولې کیږي بیا د دم میراث تقسیمول کیږي خزه د بل د پاره جایز کیږي رستو د انقضاء عدتنا عدت ختم شي نو د بل د پاره جایز کیږي دا شهید دی لیکن دنیا په لحاظ سره د مړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دا بارکی دا یو خصوصیت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیبیان دي ناغه امهات المؤمنین دي دا خصوصیت ته داغي چې دا روحاني میان دي د امت نو داغي سره نکاح نه کیږي یو دا خبره ذکر کړل قران کریم کې برازي وازواجه امهاتهم بیبیان د پیغمبر د امت میان دي دوی مدادا چال دکی قرآن کریم کے صفا دا خبر کرل دا حکم بیان کرل ولا ان تنکحوا من بعده ابدا جائز نه دي تاسو د پارا چې تاسو نکاح کوي د بیبیانو سره د نرستو څه مطلب دا چې کله د وفات شي د دنیا ژوند ختم شي د لاړ شي نو د بیبیانې په پاتې شي نو د بیبیانو سره بیا تاسو نکاح نشي کولای صفا حکم دی خبر اخلاص ده دا بعضی احکامات پاره کې بدانه شي دا ولې د ضرورت نشته الله ویل حکم دی بعضی احکامات داسي چاغي کې د ولې اجازه تاته نشتی بعضی کارونه او عبادتونه داسي دي چې پاره کې خلک لګیای دا دی وجنه هغه ته حکمت وته وي
حکم ورته وایي، علتونه ورته وایي. لیکن د الله رب العزت حکم هغه معلول بعلت وینی، علتونه هغه د پاره ما او تا ګورو، نور هغه ته علت ضرورت نشتی. نو موږ وایو دې کې دا فائدہ دی، دې کې دا فائدہ نه، هغه پکې فائدې ویل کېږي، حکمتونه ویل کېږي. لیکن د الله حکم دی بس خبر اٹل الله. عبادتونه کې دې مونږ دی نماز ولې کې، روزه دا روزه ولې نسی، دې کې خلک بوې دې کې سره صفاکی یو دا کی یا کی خلق تعالی رعایت دی مونږ کې وغیرہ کې دا حکمتونه دي. الله وی کې بان وس هر څه چې کې هر څه چې کېږي خو کې به وس مری او کچوي خو کې به مونږ دې ستاسو له غواړي ته زه هډه په اعلی درجه باندې وینا هر څه چې خو کې به دغه علتونو ته دغه حکمتونو ته او دغه فائدو ته ضرورت نشتی. وس او دا څه خبره ده الله یو د سکی نو د سکی دا ولي وکا او دس مات شوی دی د یو ځای نه دی بل ځای وینځه، مخ وینځه، لاس وینځه، سر باندې مسو کا خپې وینځه. د دې حکمتونو د ضرورت نشتی، څوک بیانې بزان لا نور اصل کې د الله حکم دی او مونږ چې کینو مخ کې دا کار بکې چاودس به روغي کاودس روغ نه او دس بکې او دسو کا نو بیا مونږ کې د دینه بغیر که مونږ کې نو بیا به مونږ نه کی. دا الله رب عزت دبنا حکم دی، حکم تعبدی وته وي. قد خلت من قبله الرسل، یقینا تیر شي دي دنه مخکې ګڼ رسولانه، فهم ما تا یا کده مرشي او قتل یا قتل کړي شي انقلبتم على عقابكم، نا تاسو به اوړي په پوندخ پلو، و من ينقلب على عقبه سوچ واوړي په پوندخ پلو باندې فل يزر الله شيء نو چرې زر نشي ورکول د الله دین ته اس دې ما نقصان وکړو، د دین نقصان مې وکړو، د دین نقصان ته نشي کولای. انبیاء علیهم السلام وفات شوي دي، داغې نه وروستو دین ته نقصان نه دی رسېدلی داغې نه. نو ته څه شی چې ته به دین ته نقصان ورسېدی ته زه واغوښتم مرتد شي نو په دې باندې دین ته نقصان ورسي، نه دین ته نقصان نشي رسولی، خلکو ته به نقصان ورسې بعضې کېدی شي. ومن ينقلب على عاقبه څوک چې واوړي په پوندو خپلو باندې فلن يضر الله شیئا، نو دی ضرر نشي ورکولی د الله دین ته هېڅ. وسنجزي الله الشاکرین، خامخا بدله ورکوو موږ ثابت قدم ولره چې په دین باندې کلک ولاړي، د چا د وجې نه هغه اخوا دېخوا کېږي نه چې دی نو زه به یم دی نه نو زه به نه یم. دا په دین کې به دا خبره نه وي. دا خو زموږ نورې دنیوي پارټیانې دي چې دا زموږ دا مشر پکې دی چې دی چې وي موږ به د سره یو، چې دی نه دی بل طرف ته واغ بلې پارټۍ ته واغ چې موږ به سره هم واوړو. دا د پارټو خبره ده، دا پارټۍ خبره ده، دین خبره ده. نو یو مړ کېدلی په خپل مرګ باندې او یو قتل کېدلی، نو دا قتل چې دی نو دا هم په دقه نیټه مقرره ده، که دی قتل نشو نو په خپل مرګ باندې مري. موږ دا ما مخکې ووی چې المقتول میت بعاجله وي، دی په خپل نیټه باندې مړلی، که تا قتل کړی شی دی لکه وروستو به راځي د چا دپاره چې مرګ لیکلی شوی دی نو هغې به خامخا هغه ځای ته راوځي کم ځای کې چې د هغه مرګ مقرر کړی شی دی. یو حدیث کې راتله د چا دپاره چې مرګ الله په یو ځای کې لیکل دی نو جعل له الیها حاجتن، د هغه صورت هغه ځای ته پېښ کړي نو هغه ځای ته یې ورسوي نو هلته کې یې مړ کړي. یو سړی دی دا الله ته معلومه ده چې دی به په کم ځای کې بمري، نو په کم وخت باندې بمري، نو سبب پکې څه دی نو کم سبب باندې بمري، دا ټول الله ته معلوم دی. نو دا لیکلی شوي دي، د ده مرګ لیکلی شوی دی، دقه د ده نیټه ده، نو په څه باندې بمري نو هغه هم لیکلی شي دي، اسباب لیکلی شي دي په څه باندې بمري.
او کو او بل دا چې په کم ځای کې بمري وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا او ممکن ندی د یو نفس د پاره چې هغه د مرشي مگر د الله په حکم باندې په نیټه مقرر د الله په باندې نیټه مقرر نو پاکن مقرر نیټه باندې د بمري کتاب مؤجلا نیټه دا مقرر دا عند الله چاته نه معلومه ای چاته خپل نیټه معلومه چې زو پلان کې ورځ باندې زم زو پلان کې ورځ باندې بمرم کو څوک دا سی وای نو غلط به وای پلان کې سی وصیت کړو پلان کې ورځ باندې وزمرم تاسو لاټول شي ورځ تا دا غلط وای درو وای نیټه چاته نه معلومه الله رب العزت د چانه تپوس بګیم نه کوي ملائک ملک الموت چې راشي د چانه تپوس هم نه کوي انبیاء علیهم السلام نه کوي خبر خلاص شي دا انبیاء علیهم السلام داغي خبر خلاص شي دا وس عام خلق دی د دې تپوس نه کوي نه د پیر سیب نه کوي نه فقیر سیب نه کوي نو مرګ ټیم مقرر دی وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نؤتِهِ منها سوچ غواړي په خپل عمل سره ثواب د دې دنیا ډول ډال غواړي د دې آسایشونه غواړي مال او دولت غواړي نؤتِهِ منها ورکو هغه داغینا ای دنیا نه هغه ورکو سمره ورکو د په قدر د تقدیر باندې سمره چې لیکل شي د امر ملاویږي یو سره ډېر عملي وای نه ملاویږي یو سره د سره اړو کار کسب نه کوي معمولی صدقه دی پاگه که اللہ ولډیر رزق ورکي وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرة نؤتِهِ منها سوچے اراده کوي ثواب د آخرت نؤتِهِ منها نو ورکو اغل داغینا وسنجزي شاکرین نو خامخا بدل ورکو شکر گزار ولرا سوچے شکر گزار دی نو اغل بدل ورکو شکر کوي شکریہ صحیح د الله د دین تابعداري کوي الله چې ول سور کړ دې پاگه باندې شکر کوي کله ناشکری وسړی کوي نو الله ته اشته واخلي او چې کله شکریا دی ادا کوي نو الله یو سوچي شکریا ادا کوي ولئن شکرتم لازیدنکم کتا شکریا ادا کوي نو تاسو نعمتونه بزیات کم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید او کتا تاسو انکار کوي ناشکری کوي نو زما عذاب بیا سخت دی الله نعمتونه ورکړي دی مال یې سره کړلی یو سره ناغا معذورو چاوی دمانه د الله سره نعمتونه دي ته پوښتنه وکي د چې خوراک کین دا خوراکي ازمی کنه ازمیږي او ازمیږي دا څه تکلیف وته نه ای و د دې نور سواړي دا د ما غټ نعمت ته چې الله ول دغم بن کین سبق بیا نظام ولا خراب کی وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ سمرا د انبیاء علیهم السلام ندی کایم من نبیین سمرا پیغمبران داسې تیر شي دي قاتل ماهو قتال کړي داغي په ملګرتیا کې ربیون کثیر ډلو ډیرو داغي په ملګرتیا کې قتال کړي جنگي کړي کافرانو سره په ما وهنو ناغي وهن نه کړي سستی نه کړي لما صاحبم د وجداغ نه چې دي تر رسیدلی فی سبیل الله د الله پلار کې وهن نه اختیار کړي وهن ست وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وهن دې ته وی چې حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا سره مینا او د مرګ نه یرا کمزګي چې معمولی سه حالت راشي د دومره یریږي چې بس ځړ شوی اصله تخت نو ټیر د بچاو سامان ځان اختیارول پکار دي و دې بیا دې شیشي چې حالت کې د هر سنه وځيغه نه فما وهانو د مرنا یرا او د دنیا سره مینا ولې دغه دنیا موږ زیاده کړ لګا
دنیا یو خسته کړله، دنیا یو ځان له ډولي کړله، جوړه کړله. اوس یې دنیا نه ځي چرته هلته کې هغه بل ځای ته ځي نه هغه خراب هغې دپاره کار نه دی کړی چې نه دی کړی بس خبره ورانه شي. نو اچھا وی نورقع دنیانا بتمزیق دیننا، منگا دنیا خسته کو د دین په ختمولو باندې، د دین پرانولو باندې. دین یو سره کو، دین یو خراب کو او دنیا یې جوړه کړه. د هغې دپاره هغې باندې لګیا دنیا جوړو، د هغې دپاره موږ دین پرېښودو. نو نه یو دین وشو نه دنیا وشو، هېڅ نه میلاو نه شو. وما ضعفو دې خلکو کمزورتي نه د اختیار کړي، سستی نه د اختیار کړي. او مستکانو سلامي شوي هم نه دي، سلامي شوي نه چې هغې ته اسلحه یې خودې هلکه موږ بس دی ښه موږ ستاسو په لاس کې لاس در کوو، موږ اسلحه کېښوده، اسلحه یې وغورځوله، شکست یې تسلیم کو. نه مستکانو. والله يحب الصابرین، الله خوښوي صبرناکو لره. څوک چې صبر کوي کلک ودرېږي دین دپاره، کلک ولاړ دی، هر څه چې کېږي، هر څه مخه چې پېښېږي ولاړ دی، کلک ولاړ دی، غره په شان ولاړ دی. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. او نه د خبره د دې مگر دا کله چې دی راشي مخامخ شي، مخامخ شو کافر سره مخامخ شو، نو دې څه وایي؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا الله بخنو کې موږ ته زموږ د ګناهونو، و اسرافنا فی امرنا، او زموږ ور تېرېدل زموږ په کارونو کې چې موږ اسراف کړلی، د حد نه تجاوز یو کړی په خپلو کارونو کې، د دین په کارونو کې هم بعضې موږ ور تېر شي یو. وثبت اقدامنا، او کلک کې زموږ قدمونه، ونصرنا، امدادو کې زموږ القوم الکافرین، د قوم کافر خلاف کې داغه په مقابله کې زموږ قدمونه مضبوط کې، زموږ امدادو کې. دا نه دې ته څه ضرورت دی؟ ما سره اسلحه شته، ما سره توغندي شته که نه، خو بس دا راخله او هغه پې ولج بس خلاصه ده، ځکې څه نور نه. وروسته به راځي الله رب العزت وایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. دا تا چې د خپل لاس نه ګزار کړلی نو دا رسول دی، په هدف باندې لګول دی نو الله لګول دی. ډېر پرې داسې وشي دی نږدې سړی وایي زه ولم، ولې ګزار کوي لګي نه، لکه دا خو نشان باز سړی و او دا دی ولې او لګي نه، الله چې نه لګوي نو بیا نه لګي. نو سړی به ځان له محنت به کړی، کوشش به کړی، لیکن هلته کې الله د هغه وخت نه دی راوستلی. دا بل سړي دی به لګیا دی، ډز پې کوي، ډز پې لګي نه، کله غل کېږي او کله ډز چې کېږي بل طرف ته ځي، کېږي دغسې. کله نور اسباب پیدا شي، کله یو سړی لګیا دی ډزې کوي، بل سړی پسې راغی او هلته کې لاس یې ولوو، هغه ډز لاړ خطا لاړ. پخوا زموږ سکول کتابونو کې میږی او کړکړی یو قصه وه پکې. هغه مرغۍ ناسته ده بره په ونه کې، میږی کته په ډنډ کې پرېوتی دی. هغه د هغه ځای نه چې وکته چې دا میږی اوس مري، ډنډ ته اوبو کې غورځېدل دی، هغه پاڼه وشګوله او راوړه د هغه په خوا کې واچوله. هغه میږی پاڼې ته وختو، پاڼې ته وختو، پاڼه تله تله غاړې سره چې کله وجنګېده میږی ترې کوز شو. بله ورځ ښکاري راغلی و، دا مرغۍ ولي دې میږي ته دا پته ولګېده چې دا سړی لګیا دی او دا مرغۍ ولي لاړ او خپې ته وروخوته. او کله چې د ګزار یې کاو نو هغه پې هلته په خپې باندې چک ولګو، نو دی په خپل دړ شو، هلته کې هغه ګزار خطا شو، مرغۍ والوته. الله څه اسباب پیدا کی، وخت نه راغلی د یو شي، مرغۍ هم ده، د هغې هم دپاره یو وخت الله مقرر کړلی، د انسان دپاره هم یو وخت دی. دا نه چې یو سړی وایي نه زه د الله د حکم نه بغیر کوم، ښه
زما وخت راغل نشته زه خو موړې ما کنه زه خو مړه نه ځان به یې ټوپک راواغس ټوپک باندې ځان ولي یوه ځان خپل ژوند ختمو ما کنه نه چې ختمولی الله نه مقرر کړی نه ختمیږي دی به گزارو کې نه گزار به داسې ځای کې لاړ شي چې دی به تکلیف به ورته میلاو شي لیکن مړ به نه شي کله الله رب العزت د طرف نه د دپاره یو رزق مقرر دی دا رزق به خورئ دی لګیا وي نه یې خورم دلته کې خو موږ ته پته نه لګي که مخکې ته څه دي چې داسې حالات مخې ته الله طرف نه وښودی شي چې او دا شی به نن ته خورئ بیا خبره وراني سړی زور کوي نه زه نه خورم الله بیا په زور خورئ کله یو شی دی دا د چا رزق دی دا د بل شي رزق دی دی وایي ځه واهو خولې ته ور واچو خولې ته ور واچو هغه اوس ازمي که نه هغه کله خېټې ته نه ځي لاړ بل طرف ته لاړ دغسې بعضې واقعات خلک وایي یو دانه وه د ملایکو کې د یو ملک نه تپوس وکړو دا د چا دی سړي ته مخامخ شو ملک نو دا د بانګي رزق دی هغه دا بانګي کوم ځای کې دی خولې ته ور واچوي دا زما مې خوړه ځه خولې ته چې ور واچو هلته کې په دغه کې شو په بل طرف پوزې ته اوچت وختو دانه پوز ته لاړه ودې څه لګیا دی که څه کوشش کوي خو راوځي نه ښه ونه شوه لاړ پخوا حاکمانو حکیم صاحب پسې لاړ حاکم صاحب ته یې دغسې چل شوی دی هغې ښه هغه وله څه دعایي ورکړله دا پرنجو هلته کې د هغه حکیم صاحب په مخ کې هلته کې دغسې په وچه ډاګه باندې ناست دی په بهر په صحن کې ناست دی نو چې پرنجې وکړو هغه دانه راووته هغه ته مخې ته مخامخ یو چرګو راغی رامنډې کړې دانې په خولې کړې لاړ دانې وخوړه هغې بس ما ته پته ولګېده الله رب العزت چې د چا رزق کم ځای کې مقرر کړلی سې مقرر کړلی هغه به خوري یا به ورته میلاویږي نه پردی رزق خوره پردی رزق نه خوړی کېږي سړی راغی زمونږ رزق یې خوړ زمونږ رزق نه خوري هر یو سړی خپله خوري ښه الله طرف نه چې د کم مقرر دی هغه خوري نو کله به داسې چې تا ته به وایي ته وله ویسه کله پسې هغه راولي تا ته لږ ستا په درستخان باندې کښېنئ اوس پې دغه وخوره وځه نو دا خبره اسانه وي چې هغه راشي او ستا په درستخان یې وخوري او دلته کې چې نه وایي ته دا واخله اوس یې ویسه پلانکي له ویسه پلانکي کور ته ویسه ورګرانېږي بیا لیکن چې کوم څه مقرر یې هغه به کېږي الله یې رسوي هغه ته ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا یا الله بخنو کې موږ ته زموږ د ګناهونو او اسرافنا زموږ د ورتېرېدلو زموږ په کارونو کې وثبت اقدامنا او کلک کې زموږ قدمونه وانصرنا على القوم الكافرين امدادو کې زموږ د کافر قوم مقابله کې فاصابهم الله ثواب الدنيا نو الله فاتاهم الله ثواب الدنيا نو الله ورکدي ثواب د دنیا او حسن ثواب الاخره او ډېر ښه ثواب د آخرت والله يحب المحسنين او الله خو خې نیکوکار یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله کرسی تاسو ته زخم تکلیف زخم دے دانه دا تکلیف دے مشقت دے فقد مس القوم قرح مثله یقینا رسید الله قوم تم زخم پشان دغه د دې پشان زخم ته هغه تاسو رسول لیکن خبر شیوا وتلک الايام نداولها بین الناس دا خورزی چې بدلو را بدلو موږ د خلکو په منځ کې ولی علم الله الذين امنوا دې لپاره چې الله کار کوي هغه کسان چې ایمان راوړي او اتخذ منکم شهدا او نصیب استاسو په شهادت شهیدان والله لا يحب الظالمين ولا نخوي ظالمان ولا وليمحص الله الذين امنوا دې لپاره چې الله خالص کی پاک کی الله هغه کسان چې ایمان راوړي او يمحق الكافرين او الله قرآن کی ختم کی کافرانو لرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا ګمان کوي تاسو چې داخل بشي جنت ته دغه سي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
او تر اوسه پورې لعنت ښکار کړی الله کسان چې jihad کړل تاسو نو یعلم الصابرین الله ویعلم الصابرین الله نه ښکار کړی صبرناک لرا نه الله ودا ښکار کوي صبرناک بخکار کوي jihad مجاهدین بخکار کوي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه یقینا تاسو تمنا کوله د مرد شهادت من قبل ان تلقوه مخکې د سره د ملاوي دون فقد رايتمون یقینا تاسو له وانتم تنظرون تاسو قتل وما محمد الا رسول نه محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول لقد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شي دي د مخکې ګڼ رسولانه فهم ما تا یا کده مرشي په خپل مرګ باندې او قتل یا قتل کړي شي انقلبتم على عقابكم نو یا اوړي تاسو په پوند خپلو ومن ينقلب على عقبه سوچي واوړي په پوند خپل باندې فل يزر الله شيئا چې زر نشي ورکول د الله دین تیس وسيجزي الله شاکرا خامخ الله بدل ورکی ثابت قدم ولرا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب مؤجل ندی نشته په اختیار د یو نفس کې ندی جائز یو نفس ته پارا ندی ممکن د یو نفس ته پارا ان تموت الا باذن الله چې مر دي شي مگر د الله په حکم باندې کتاب مؤجل یو نیټه مقرر ومن يريد ثواب الدنيا نوتي منا سوچ غواړي ثواب د دنیا نور کو واغله داغینا ومن يريد ثواب الدنيا سوچ غواړي ثواب د آخرت نور کو واغله داغینا وسنجزي شاکر نوخه مخه بدل ورکو شکر گزار لرا وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر سمرا د پیغمبرانو دي چې قتال کړي داغي په ملګرتیا کې ډلو ډیرو فما وهنوا ناغي سستی نه کړي لما صاحبم د وجه داغنا یاغي پر خو دینه د جهاد لو د وجه داغنه چې رسیدلې دي تفیس بالله الله په لار کې ما ضعفو دي سستی نه کړي کمزوري شوی نه دي او مستکانو نسلامي شوی دي و الله يحب الصابرين الله خو خي صبرناک وما كان قولهم الا ان قالوا او نو خبر د دې مگر دا چې کله چې وې بدیدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا الله بخنو کې موږ ته د ګناونو زموږ او اسرافنا فی امرنا او ورته ریدل زموږ په کارونو کې وسبت اقدامنا او ثابت کې کلک کې زموږ قدمونه ونصرنا القوم الکافرین امدادو کې زموږ د کافر قوم مقابله کې فاتاهم الله ثواب الدنيا نالا ورک دیلا ثواب د دنیا او حسن ثواب الاخره او ډیر خدای ثواب د اخرت والله يحب الصابرين المحسنين الله خو خې نیکوکار الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې موږ کول توفیق راکړي